بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو مینوالو، تاسو سره د مټې د کالج چوک نه مخاطب یم. ګرانو قدرمنو مینوالو، ډېر زیات باران وشو. د پی ډي ایم ای د طرف نه هم هدایت مختلف ورکړی شو چې کله هم باران کېږي او سیلاب ریله راوځي نو تاسو مهرباني کوئ چې خپل سایډونو ته ځئ، یو سایډ ته چې دی خپل تحفظ په خپله باندې کوئ. د دې د وجې چې کم باران نن وشو نو دا اولنی ځل دی چې په تحصیلي مټه کې او په کالج چوک کې کمې اوبه راغلې او کم نقصان یې وکړو. دا یو دا څه ته مخکې داسې واقعات چې دي هغه نه وشوي. کتونکو زه په خپله به د اوبو کې هم ولاړ یم، تاسو وینئ زه په د اوبو کې ولاړ یم. کم مناظر هغه تاسو وکتل چې دوکانونو ته ډېرې زیاتې اوبه ننوتې. د خلکو څومره سامانونه د خلکو چې د الکترانیک کم سامان او د بجلۍ هغه چې دی هم خراب شوی دی. مختلف دوکانونه چې هغه د اوبو نه ډک وو او هغې کې چې کم قیمتي سامانونه هغه چې دي هغه خراب شوي دي. په دغه هکله دلته کې دوکاندارانو سره به هم خبرې کوو، دغه مناظر به هم تاسو ته ښایو. ډېر کوو، راځئ تاسو ما سره اوسئ. نوم محیب الله دی. مکمل بند دی. د لاسه ټول بازار ته هم نقصان وشو، زمونږ هم نقصان وشو. ماشین کې زمونږ چې څه د روزګار سامانو وریجه وه چې څه نمونه سامان هغه زمونږ د لګاو اوبو تاوان وشو. ماشیندري مکمل تباه شوه، تقریبا د 66 لاکھ روپو تاوان. زما شاه رحمان نوم دی او زمونږ د ګودام ته دغه ځای کې خړګۍ ماته شو، دا ټول تماکو میرا ټول ارسل امده شو او ډېر نقصان یې راله کو. یاره دوه نمبر شداري دی. زما په دې مټې په دې بازار کې د کتابونو دوکان دی او باران شوی دی او سیلاب راغلی و ډېر زیات او انتظامیه څوک نه و. اپنے مدد آپ منگا دا نالی هر څه کو راکړي دي، خو د هغې باوجود زموږ ښه پوره نقصان شوی دی. زما کتابونه، کاپیانې، بیګونه، دا یو جنریټر ډېر زیات متاثره شوی، مشین دی پروسیسر مشین ډېر زیات متاثره شوی دی، ورسره یو جنریټر دی. نقصان به څومره شوی؟ ډېر زما په خیال که نه 1 لک روپو نقصان به خامخا شوی. زه ستاسو ډېر شکرګزار یم چې رالې زمونږ تپوس یې وکړو او زمونږ ډېر زیات تاوان وشو چې څومره اوبه وه د باران او زمونږ دا زمونږ هوټل دی سپایس ویلیج، فاسټ فوډ هوټل دی په دې کالج چوک کې. نو چې څه اوبه د باران ټول راغلي زمونږ ډېر تاوان وکړو. زمونږ کوم سامان مامان دی ماینیزې کیچپې او برګرې او داسې د کوم زمونږ پارسلي سامان چې دي زمونږ د خوراک څښاک هر څه خراب کړي دي او ټول ډب ولاړ دي. زما به داسې د 60-70-80 هزار روپو پورې تاوان شوی ځکه چې زما سامان مامان نه راغی او موږ لا سنبال کړی نه و، نه سبب یې باران نه راغی، اوبه راغله هغې سره زمونږ ټول خرابه سامان مامان خراب کړی. غفران نوم دی، اوسېدونکی د پیر کلیمه او نه ټیمې ول راغلي. دا 2 غنټې وشوې، ټیمې والا خو راغلي، خپل کار لګیا دي. 2 غنټې وشوې، موږ په خپل باندې لګیا تر زامن مې سره لګیا، تاسو په خپل باندې وینئ او دا دا سیلاب څومره نقصان دی شوی دی؟ یاره کم از کم 15-20 هزار روپو تاوان یې شوی. حالات خفدا دي، تاسو ټول په خپلو سترګو باندې ولیدل. د ملک حالات د بلدیې کار دی، هغې ته وایي ټي ایم ای. د هغې په هر څه باندې نظري. بیا د ټي ایم ای چې کم کار دی نه هغه دا حال دی. وګوره نالۍ څه نظام دی، د بازار نه د اوبو د وتو څه نظام دی، د خلکو د تاوان څه کار دی. د هغې ناپوهي څه ده، د نالۍ هم جوړه کړي، سیخان ورته هم ولګوي. کچره چې راشي کچره هغې ته ونښلي، پلاستیکونه هغې ته ونښلي، هغې د سیلاب صورتحال جوړ شي. د دې اوس ذمهوار څوک دی؟ دا غریبانان یې غرق کړل، په اوبو کې ډوب شوي دي، تباه او برباد یې کړل. دوی له اوس څه پکار دي؟ دې له د ګورنمنټ اف پاکستان د طرفه د کې پي کې د طرف نه معاوضه پکار ده چې ورکړل شوه.
زمونږ دکان نه اوبه نه وته دا جنریټر دی دا ماشین دی دا ټول اوبه کې ډوب او غار سره ځای شو نقصان یې وکړ ډېر زیات تاسو په خپل ویني دا نقصانات اوبه ماشینریا څخه ټول لمده شو دا ماشینریا چې لمده شو بیا کار نه کوي امپورټ کړه آسه تقریبا نقصان خو ډېر شي ډېر زیات شوی دی ها ډېر زیات شوی دی ډېر زیات شي ډېر زیات شوی دی دی په تو ګوره په خپل دا خوښه دی په تو ګوره دا ټانکه باندې ټول په لاس کې نیول دي جی ذاکر صاحب تاسو څنګه معلومات وشو تاسو را زه بس تاسو ډېر شکریه ده کوم دا خو تاسو ته پته ده چې د انډیا طرفه انسټرکشن دي چې دا 4 5 6 7 تاریخه پورې دغه د سیلابونه د دې خطرات دي نو زموږ سټاف موږ نه ماسپښین نه راغلو په دفتر کې وو خپل سټاف یې کېنولی څه کم ځای کې داسې بندش راځي زموږ سټاف په راوځي نو تاسو دغه یې نه کاله چوکې چې کوم اوبه راغل وه نو هغه د ګټې واړولې د هغې په دغه باندې زموږ کسان لګیا دي دا کار شروع کړی ذاکر خان دا راته ووایه ډېر خلک دا وایي چې یاره دا نالۍ بندې وې یا پلسټیکونه پکې پراته وو په وخت باندې د دې څه اقدام نه دی شوی داسې څه شته نه جي نه داسې بالکل څه نشته تاسو ته پته ده د اوبه ډېره زیاته سیوا ده د نالو دا سپیس چې دی دا لږ کم دی د هغې په نسبت باندې او نالۍ چې دا صفا دي تاسو نالۍ بالکل صفا دي خو دا له پاسه دا کلوټ باندې چې کوم دغه لګېدلي دا فوټپاتو په فوټپات کې چې کوم دغه وو دا له پاسه سرونه په هغې کې موږ دغه لرلو هغه سلیبونه هغه سلیبونه چې کله لرو نو نالو ته اوبه ورننوته صفا ډېر خلک دا هم وایي چې یاره کمې آبادیانې شوي دي په هغې باندې د وخت نه غور نه دی شوی او هغه خلکو چې کومه پوټوالي ده د نالۍ هغې کمه کړې ده سپیس یې کم کړی دی د هغې د وجې هم نقصانات کېدی شي تاسو ته پته ده چې موږ ته د ډي سي صاحب طرفه موږ ته انسټرکشن راغلی چې تاسو چې کوم ځای کې اکروچمنټ وي هغې کې تاسو موږ ته نشاندهي وکړئ په هغې باندې فلفور کار وکړئ موږ په هغې باندې اوس هم کار شروع کړلی په کوم چې ټاټونه راغلي کوم خوړونه چې بند شوي دي په هغې باندې کار روان دی صحیح ده اوس خو چې کوم دوکانونو ته اوبه ننوتې دي اوس هم دا کسان چې دي لګیا دي دغه اوبو دپاره تاسو څه نور مزید څه اقدامات به کوئ یا دوکان کې دننه وبئ دا به اوس تاسو وینئ که تاسو دلته کې یې و زموږ موټر دې ته به موږ موټر لګو چې دا اوبه کومه دغه د روح نه ختمه شوه دې ته به موږ موټر ولګو هغې ته وایي واټر پمپ ورته وایي واټر پمپ به موږ اوس هغې ته ولګو هغې په دغه به موږ اوس اوبه راوباسو دوکانونه به بلکل صفا کړو صحیح ده ډېره مننه